یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو چې کله تاسو ایمان نه وړو، اتقوا الله، دا الله نه یره اختیار کړئ، وکونوا مع الصادقین، او د هغه جماعت سره یو ځای شئ، د هغه خلکو سره ناسته پاسته کوئ چې څوک رښتونی. دا د قرآن حکم دی چې تعلق با د رښتینو خلکو سره ساتئ. صحیح مسلمان د منافقینو سره با تعلق نه ساتئ، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل آیات المنافق ثلاث، د منافق سړي درې علامتونه. اولنې علامت د منافق دای، اول موږ منافق پیژنو چې منافق څه ته وایي، دا هغه حکم پیژنو، بیا به د علامات بیان. منافق هغه سړي ته ویل کېږي چې د په خوله باندې یو خبره او په زړه یې بلې، او زمونږ د خلکو ته دوه جبې هم وایي. یو خبره به یو شان کوي، بل خبره به بل شان کوي، چې په کوم ځای کې فایدې، نو د هغه فایدې د حاصلولو لپاره به بیا دروغ هم وایي، خپل ایمان هم خرڅوي، هر څه کوي. او الله رب العزت فرمایي چې دا منافقین دونه خطرناک خلق دی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، چې دا منافقین با د جهنم د ټولو نه لاندې حصہ کې هلته خو د عذاب ملاوي، جهنم د ټولو نه ښکته حصہ کې. علما فرمایي چې دلته د ښکتې نه مراد ذلت والا حصہ ده، یعنی یو سړی جیل ته هم لاړ شي او دته سزاګانې هم میلاویږي، او بیا په جیل کې وته هغه حصہ میلاو شي په کم کې چې ذلیل خلک پاتې کېږي. او وای دا به دومره ذلیل خلک دي، دا منافقین دا دومره ذلیل خلک دي چې د جهنم د ټولو نه په یخ کې پراته دي. نو دبره جهنميانو کمی ویني زوي د هغو د وجود نه کم ودون کې ګندګي ده، نو دا ټول به د منافقینو دي جهنم ته راځي. او دا منافقین ما په دغه سيزونو کې پراته دي د خلکو د نور جهنميانو، ځکه چې په دنیا کې ذلت والا کار کړي، نو الله رب العزت بولا په آخر کې هم د ذلت والا عذاب ورکړي. نو دا منافق د نخې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل آیت المنافق ثلاث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا درې نخې د منافقینو ارشاد فرمایل. اول نمبر نخا اذا حدث كذب، چې کله هم دې خبره کوي خبره به دروغي. اذا اؤتمن خان، چې کله وسره امانت کې خودلی شي نو دیو باغی کې خیانت کوي. او اذا وعد اخلف، چې کله وعده وکړي د هغې خلاف ورزي وکړي. دا منافقینو نخې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي.